نه د امبولانس خو پرېږده، موږ ته سرکار او دا شیزونه څه پورې څوک نه دي راغلي. موږ هر څه اپنے مدد آپ په تحت کړي. دا چې دې ټایم کې مازدیګر درس و ده هره ورځ به دی درس ته تلو مازدیګر د جومات ته چې په کومې لارې درنه کېدو د هغه خپله لار بېله د نورو ټولو خلکو نه بېل داسې کوڅه غوندې مو ته جوړه کړې دا په هغې درنه کېدو ټایم کې دا کار شوی. یاره ما په خیال ده چې کوم ځای لږ ځای کوم پوړی ته کچه پاتې و چونکې دا جومات زیر تعمیر و د دې اوس هم دې کې ډېر کار پاتې دی. دا زیر تعمیر و دا صرف دغه ځای چې دا لارې کې دا ځای چې و دا کچه پاتې اوس هم. یو د قرآن نظام لکه چې هغه قرآن په کومې طریقې چې بیانولو هغه دا وی چې واقعي مسولات نه مونځ نه دی، واقعي مسولات نه نظام دی، دا نظام قایم شي. دویم د پښتون بقا او د پښتون یووالی او د پښتون کوم بې ځایه وژل کېږي دا نه. دغه دوو ګناهونو نه علاوه زما والد صاحب څوک دې هم د هغه بل شي کې دې څوک اکټیویټي راته وښایي، صرف دغه دوه خبرې وي بس دا خو تاسو ووایي زما والد صاحب واقعي چې تللی دی او سیکورټي دا ده چې ما ته دې اوسه پورې یو سړی وښایي چې که چېرته ما له چا سیکورټي راکړي یا چا لایسنس راکړی حتی دا ویلی شم چې لایسنس خو پرېږده زما اوس هم د هنګو ډي سي او د پېښور ډي سي سره هغه دستکیب چې کوم اوس دوی فعال کړی دی په هغې باندې ریکویسټ پروت دی اوسه پورې ماله هغه نه دی راکړی نه یې راته کلیر کوي. زه ورته لاس خپو کې تړلی یم شیډول 4 او ای سی ایل کې زما والد صاحب اچولی داسې سپینې چې هغه سپینو ته بل رنګ نشو ورکولی نو د وینو رنګ یې اوس ورکو اخري. پښتانه یو داسې قوم دی چې ټولې دنیا ته پته ده، خاص کر سامراج ته ډېره ښه پته چې که دا چرته م یو شو دې کې د خبرې خلک پاتې شو او دا ودرېدو دا په خپلو خپو ودرېدو دا موږ چې کم څه م کوو دا خلک د ټولې دنیا باندې د حکومت صلاحیت لري. تر دې دمه دوی یووالي ته ودرېدو ته تعلیم ته هیڅ یو شي ته یې نه پرېږدي.